السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسله نمبر 19 د موبایل متعلق 19 نمبر مسله ده. دا مسله هم د مخکې مسایلو په شان ډیره اهمه او ډیره لازمي مسله ده. په دې مسله کې تقریبا نن سبا اکثر خلک مبتلا دي. موږ کوشش کوو چې هغه مسایل حل کړو چې هغه مسلې د عوامو سره تعلق لري. د عوام الناس اکثر خلک په هغه مسلو کې مبتلا وي او اکثر خلک د هغه مسلو سره مخ وي. نو موږ کوشش کوو چې هغه مسلې حل کړو ځکه چې دا به د عوامو لپاره ډیره ګټه وي. اما که بعضې مسلې داسې وي چې هغه د عوام الناس سره تعلق نه لري، عامه مسلې نه وي، یو چا د ذات متعلق مسله وي، یو چا پوښتنه کړې وي، نو هغه مسایل بیا موږ د ویډیو له لارې نه بیانوو. هغه بیا په شخصي کې هغه سړي ته د هغه مسلې جواب ورکوو. اوس یو سړي پوښتنه کړې ده، وای پر موبایل باندې د قرآن کریم تلاوت اوریدل د دې شرعي حیثیت څه دی؟ یعنی پر باندې تلاوت اوریدلی سي او که نه سي اوریدلی، پر دې باندې ثواب ملاویږي او که نه ملاویږي؟ اوله خبره. دویمه خبره، وای زموږ په کور کې د پیشلمي پر وخت باندې زنانو پر موبایل باندې د قرآن کریم تلاوت لګولی وي. نو په موبایل کې د قرآن کریم تلاوت سٹارټ وي، زنانې کار کوي او زه پر لمانځه باندې ولاړ یم، نو دغه د قرآن کریم تلاوت زما په لمانځه کې خلل را اچوي. نو آیا زه د زنانو ته ویلی سم چې د قرآن کریم تلاوت بند کړي که نه سم ویلی؟ او که چیرې یو څوک د قرآن مجید تلاوت نه اوري په موبایل کې د هغسې سټارټ وي، نو دا څنګه دی؟ جایز دی او که نه دی جایز؟ جواب دغه دی چې پر موبایل باندې د قرآن کریم تلاوت اوریدل دا ډیر ښه او ډیره افضله خبره ده، ځکه چې نن سبا موبایل د هر سړي وجیب ته ورسېدلی دی. نو ځینې خلک دا موبایل چې دی د دې موبایل څخه بده استفاده کوي او ځینې خلک د دې موبایل څخه ښه استفاده کوي. نو که چیرې ته د دا موبایل څخه بده استفاده کوي، پر دا موبایل باندې ته غزلې اورې، ګانې اورې یا فلمان ګورې، نو دا به د قیامت په ورځ ستا لپاره وبال جوړېږي. او که چیرې ته د دا موبایل څخه سمه ګټه اخلې، ښه استفاده ځینې کوي، نو بیا به د قیامت په ورځ د هغه موبایل ستا دپاره د شفاعت ذریعه ګرځي، د ثواب ذریعه به ستا لپاره ګرځي. نو پر موبایل باندې د قرآن کریم تلاوت اوریدل دا خو ښه خبره ده، لیکن د دې دپاره یو څه شرایط دي چې کله هغه شرطونه پوره سول، د هغه وروسته بیا پر موبایل باندې تلاوت اوریدل او چالانول دا بیا جایز او روا عمل دی. د دې لپاره اول شرط دغه دی چې ته د قرآن مجید تلاوت پر موبایل باندې اورې، نو ته به پاک و صاف ځای ناست وې، یعنې دغه تلاوت به ته پاک ځای اورې. داسې نه وي چې ته یا په بیت الخلا کې ناست وې یا بل داسې د نجاست پر ځای باندې ناست وې چې هلته شاوخوا نجاست پروت وي او تا د قرآن مجید تلاوت لګولی وي، نو دا نه جایز، ځکه چې په دې کې د قرآن مجید بې حرمتي راځي. دویم شرط دا دی چې ته به د قرآن مجید تلاوت په با ادبه طریقه سره اورې، یعنی د دې قرآن مجید تلاوت چې تا په موبایل کې لګولی دی، په موبایل کې سٹارټ دی، په موبایل کې شروع دی، په با ادبه طریقه سره، یعنی په ادب سره به دې ته ناست او دا به اورې. که چیرې ته په ادب دې ته نه یې ناست، په ادب دا نه اورې، نو دا بیا صحیح نه دی، ځکه چې په دې کې بیا د قرآن بې حرمتي راځي. دریم شرط دا دی چې ته به یکسو وې، توجه به دې ټول د قرآن مجید خواته وي. داسې به نه وي چې تا په موبایل کې قرآن مجید سٹارټ کړی وي، په موبایل کې قرآن مجید شروع وي، د هغه تلاوت شروع وي، لیکن ستا توجه بلې خواته وي، ستا په نور شیانو کې سوچ وي، یا ته په موبایل باندې اخته یې یا په بل شي باندې اخته یې، توجه دې د دې تلاوت خواته نه وي. نو په دا صورت کې هم دا صحیح نه دی چې ته دا قرآن مجید تلاوت په موبایل کې لګوې. دغه دریم شرط دی، یعنی توجه به دې ټوله د قرآن مجید خواته وي. څلورم شرط دا دی چې په بل کار کې به نه یې مشغوله، یعنی تا پر موبایل د قرآن مجید تلاوت لګولی دی، لیکن ته په بل کار اخته یې، ته په دکان کې یې، پر ټیبل د قرآن مجید ایښی دی، په هغه کې تلاوت شروع دی، لیکن ته په کار اخته یې د ګراکانو سره.
تا په کور کې پر موبایل باندې د قران مجید تلاوت لګولې دي یا د په ټي وي کې لګولې دي یا د په ریډیو کې لګولې دي لیکن ته په بل کار باندې اخته د کور په کار باندې که زناني هغه د کور په کار اخته یا سړی په بل کار باندې اخته تلاوت شروع وي دا هم صحیح او مناسب کار نه دی ځکه په دې کې قران مجید بیا حرمتي راځي اکثر خلک په دې کې مبتلا وي تلاوت لګولې دي په بل کار اخته تلاوت ته خواته بالکل سوچ هم نه پنځم شرط دا دی چې د بل چا په عبادت کې به تخلل نه اچي یعنی تا خو پر قران مجید باندې تلاوت لګولې دي کله پر قران مجید لګولې وي کې په خپل وای دغه رقم به د تلاوت نه وي چې د بل چا په عبادت کې خلل واچي یعنی یو سړی پر منځ باندې ولاړ دی تا تلاوت دومره په زور لګولې دي د په منځ کې خلل وي یو سړی دی هغه تلاوت کې خپل لیکن تا دلته دومره په زور تلاوت لګولې دي چې هغه په خپل تلاوت چې دی کوي په هغه کې خلل وي یا دی په بل عمل باندې اخته دی ته په هغه کې خلل ور چې هغه عبادت ور خرابه نو دا رقم هم جایز نه دی مناسب کار نه دی چې بل په عبادت کې ته خلل اچي یعنی دا 15 شرطونه سول کړه دا 15 شرطونه چیرې موجود ول بیا په موبایل کې د قران مجید تلاوت اوریدل دا جایز دی که چیرې دا 15 شرطو څخه یو شرط هم نه وي بیا د قران مجید تلاوت پر موبایل باندې اوریدل غیر مناسب طریقه ده ناجایز طریقه ده هندیه فتاوا هندیه چې د فقه حنفي ډیر معتبر او ډیر مستند کتاب دی په هغه کې لیکلي دی کتاب الکراهیه جلد نمبر 15 صفحه نمبر 314 ولا يقرأ جهرا عند المشتغلين بالأعمال ومن حرمة القرآن ألا يقرأ في الأسواق وموضع اللغو حواله بتاسو ته پر سکرین باندې معلومیږي فرمایي وې د قران مجید تلاوت په زور سره کول قران مجید په زور سره ویل عند المشتغلين بالاعمال د هغه خلکو سره نږدې چې هغه په اعمال باندې مصروف وي یعنی خو هغه دنیوي اعمال یا اخروی اعمال باندې د مصروف وي په عبادت باندې مصروف وي یا د دنیا په کار باندې مصروف وي ته د هغه سره نږدې په زور باندې تلاوت کوي یا خپل کوي یا د په موبایل کې لګول دي د دواړو یو حکم دی وی ندی کول پکار لا یقرأ ویل ندی پکار لا رقم بیا مختلف کې ومن حرمت القرآن الا يقرأ في الاسواق د قرآن حرمت د قرآن عزت او د قرآن عظمت په دغه کې دی چې تدا په بازار کې نه وای په بازار کې قرآن ویل دا غیر مناسب دی یعنی په زور سره خپل ځان سره بالکل ټیک دی لیکن په زور ځکه چې په بازار کې ټول خلک مصروف وي ته تلاوت تعالی غولې دی خپل په زور باندې وای خلک نه اوري نو دا ګناګار رسول حدیث پاک راځي ابغض البلاد الى الله اسواقها یعنی د الله په نس تر ټولو بدترین شهرونه هغه بازارونه دي مختلفي او موضوع اللغو یعنی د پالتوګری په ځای کې د قران مجید تلاوت کول په زور سره یا قران مجید لګول دا هم جائز نه دي دا غیر مناسب کار دی یعنی څه مطلب یعنی خلک په بازی باندې اخته دي په کېل کود باندې اخته دي یو ځای په میداني کې ناشته یو ځای په پارک کې ناشته یو ځای مجلس بانډار شروع دي د لغوي ځای دی د پالتوګری ځای دی ته الته د قران مجید تلاوت په زور سره وای یا الته تا په موبایل کې د قران مجید تلاوت په زور لګولې دي نو په دې سره د قران مجید به حرمت لازم راځي نو دا هم صحیح نه دی غیر مناسب عمل دی دا ما تاسو ته حواله درکړه د فتاوا هندیه کتاب الکراهیه